دربار پختنی ماکا و گرانی لوری توا یو متمیانو کله څور مل زهرا بی بی دربار نرستلا شوا لیاری کی وڑ وڑ بچی ورته ویلاړ دی کله اولیا بی بی مخی تراخ لمور د ورته آئی د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی ونکه خبر شي قسمت ته حسین د زړه ټوکړی د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی ولوری ککوی پختنا وکیا حسن زوای مانا وکی که حسین کول خیر دے لوری تبت سنگی د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی ولوری زید سرو بسلو غرزی دما بیا پاسی دلما مورتا یای ویلی تللی سنگی راغلی پشړای د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی زکه لاړلم دربار ته زکه لاړلم دربار ته لوری ما اردوالا سنا خلوصو تب گرزی هر بسالی هر دربار می لور د مایه د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی کس راغللم دربار نه ماسرا ټوله خلخانه ده مانی و دربار سر سپین کوی ته د هر دربار میلمایه د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی د موسار لچا دارشتا ده لوری تو پسارنی تو پسارنی بگران نوی نن د موسر سرائی بیا ببیلا یختن هاوی د دربار پختنی ماکا گرانی لوری تواړی ای تجرا د بی بی دے د حسین و زینب
بیبی ته د ما اسرائیل د دربار پختنی ماکا گرانی لوری دوارای مظلوم حسین مدمیانو روایات یو علیم روایات دی شان کولو یو علیم روایات دی شان کولو څه زهرا بیبي یو ډیر ارمان کولو ما دویلا ما د اغواخ مدام وکا څه حسین مازدیګر خور نه بلیدلو والیما یتیمان حسین ټوله چار چاپیر شوله یتیمان حسین ټوله چار چاپیر شول د کفن په ځای زوړ کمیس غوښتلو الکمیږي المدور په زنګانو شو الکمیږي المدور په زنګانو شو ساکنه زټګرای سارنا ګوزاوالو ای ځل کمینه غاګ وکوځي ویلا ای مو وړي ورې شدار سارنا کوزنکی ما وړي ورې شدار سارنا کوزنکی علم دور په پڅې تو بیالوي دلو مدمیانو حسین خور نه جنازې په شان روان دی او حسین خور نه جنازې په شان روان دی اسپی مخې دسې وویلو مسافر ورورا تو څه ځل کدان وي مسافر ورورا تو څه زنګ کدان وي هیڅوک نه وي تو د خوږ ځنې تړلو ډېډ مخام وي زن کدان وي زه به تېر شم ډېډ مخام وي زن کدان وي زه به تېر شم مارا سامو جنازه دا دیکھنو مانس کی مارا سامو جنازه دا ورور دا وینو کی زخمی کولی دلو خوری مونی زنی ما تڑا یتیمان ٹول کا خوری مونی زنی ما تڑا یتیمان ٹول کا غریبانو مخام راشي کربلاوي دا لوټلې کور متانی اوس پرلو سداري کنګونه ګوروي ته قبول کا ننواتي کما تو درواني وللو یا
سورة المبارکة الفاتحة. کریم خدای کریم اهل بیت له تیرا جامع حقدار جمله مؤمنین مؤمنات اټولو بخ کې بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يموت وشد مجلسنا ده حسنين مرزيشي دوام صلوات بلند و صراحات کوئی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کریم خدای کریم اهل بیت له تیرا شپات بیبی سره منسوب ده امغی بیبی مظلومیات و اسمات له خطیرا جامع رحمتنا برکتنا نازل کی اټول زمردنا فراکی یا ټول مشکلات حل کی کورمی ته خیر وکی کورمی د بعد حالات په خوړی بدل کی دوستان د مولا چې د رهب زمان کې وساتل کی خصوصا د منجی بشریات د شاهنشاهي وخت ظهور باندې تعجیل د فاره دریام طول بلند او صراحت کوي. صلی الله محمد و علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلهم. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفاطمة بضعة مني فمن أخذبها أخذبني. بر محمد وآل محمد الصلوات. مؤمنین کرام صاحبان فهم فکر مجلس د بیبی دی د سیدة نساء العالمین ریحانة رسول بضع مصطفى سلام الله علیها شهادت شپاده ای بی بی په متعلق د اټولو مسلمانو مختلف اقوال دي. د بی بی پیغمبر نه ورسته څو ورځې زندګي وکړه تقریبا اتلس اقوال دي خو ار کاول کې ادای خبري ذکر شوه ده چې بیبي پیغمبر کومه شهادت ورځوا پیغمبر شهادت ورځ نه ورسته بیبي څو ورځې زندګي وکړه ار کاول کې انداز ذکر ده 40 दिन वका 60 दिन वका 75 दिन वका 90 दिन वका 95 दिन जिंदगी वका यो شپږ میاشتې زندگی وکا یعنی د بیبي یو خصوصي ورځه خصوصي تاریخ نه د خیال شوی څه پلانکې میاشتې پلانکی تاریخ باندې نه دوی وکاول کې انشتو څوره کول دي ار کاول کې دا خبره موجوده ده چې پیغمبر نه ورسته څو ورځې زندګي وکړه ورځو خبره ده خو شیاو په نږدې دوه اقوال دي
کوم تاریخي حقایق دي هغه کې څه اختلاف نشته. د اختلاف د دوه قولونه جوړ شوي دي، هغه سبب او علت دا دی چې شیا حکم اکول دي دوه. څه 15 ورځې زندګي وکړه یا 15 ورځې کم 100 ورځې زندګي وکړه، شیا دا دوه کول دي. خو اختلاف سبب علت او وجه صرف ایوا دی. هغه زمانی کې کوم حروف دي هغوی ته نقطې نه وي، مثلا بین لوم د نقطه نه وه، تی کې منځ کې 2 نقطې نه وي، سی کې 3 نقطې نه وي. هغه نقطو نشوه له وجې نه ای بی بی تاریخ شهادت کې اختلاف شولو. ویلی څه صرف که تاریخ مو موږ سو هغه جمله دا ده څه هغه کې لفظ 70 راغلی دی. 70 یعنی 70 او یا ته ای بل ده 90 څه 92 ته ای. دو که مو ولیکو 70 یا ولیکو 90 یا ولیکو د ټکټ نه کاټ کو خوب خو یو خلتري پارکو کې ټکه نشته دی. هغه اختلاف کې ذکر راغو هغه وخت کې نقطې وینا 70 5 ده یا 90 5 ده. 5 خو 5 ته یو څه 5 دي. ځنو علماو تر مقصد وخستو چې دغه 70 ده 70 5 څه 5 وچای 75 کیږي. او ځنو علماو ویل سنا دا 90 ده ا نقطې وینا څنګه نوې شي 15 ور وچو بیا 95 کیږي. د اختلاف سبب هغه صرف صرف این نقطو هغه زمانی کې نشولی واجنه دغه اختلاف پیدا شوه دی. خو بیا شیعه علما چې ډیر زیات زوري په ور کړی دی چې په کاهو مجتهدینو ډیر بیان کړی دی هغه 95 دن والا ډیر بیان شوه دی. کسی خودی کیا ای بی بی څه کوم صحیح تاریخ دی هغه معین نه دی. توجه پکې لګي مو خبرو ته وکړو. ویلی څه میاشتې ځنه 29 وي ځنه 30 وي و آلتا ټولو اقوالو کې دا راغلی دی چې پیغمبر نه ورسته بیبي څو ورځې زندګي وکړه. یو ورځو ذکر دی ځکه مو نشو ویلی چې خامخا سبا 3 جمادی الثانی ورځ دی بیبي شهادت ورځ دی. کیدای شي میاشته کمه وي یا زیاته وي. نه اردو اقوالو کې دا څو ورځې مخکې تیر شو 13 جمادی الاول هغه مخصوص ورځ نه ده. هغه کې بیا 3 ورځې رسي کېدای شي 12 ورځ وي یا 13 وي یا 14 وي. ویلې څه میاشتې کمای و زیاتای کوي. اندسې نن چې بیبي شهادت شپه ده دویا معین نه ده چې 3 جمادی الثانی باندې بیبي شهادت شوه نه ایوریدو ذکر ده. کدای شي میاشته کم زیاته کدای شي 2 جمادی الثانی نن کوم ورځ ده کدای شي نن شهید شي. سبا 3 جمادی الثانی ده کدای شي سبا شهید شي. بل سبا 4 جمادی الثانی ده. نه دغه درو ورځو کې مو یو مخصوص ورځ
معین نشو کوای. تی بی بی شهادت وریځه کومه ده ویلي څه اصل وریځه میاشته معین نه ده. لکه امام حسین علیه افضل صلات و سلام باندې کې ده چې یوم عاشور وریځه وه د محرم لسم نه هغه فکس ده هیڅ اختلاف نشته چونکې وریځه او میاشته خیلی شوي ده. ای بی بی والا کې وریځه معین نه ده وریځه نه ده خیلی شوي بلکې آری وکاول کې دا خبره کیږي چې بی بی څو ورځې زندګي وکړه. خو دغه خاتونی جنت خاتونی قیامت بضع مصطفی ریحانة رسول ایدی بی بی حقیقی معرفت معصومینو نه علاوه هیچو ته معلوم نه دی. نه انسان کې طاقت شته چې بی بی ذات باندې فکر وکړي سوچ وکړي. الله غندې څه معرفت که مخلوق ته حاصلیږي هغه یو قرآن یو معصومینو فارمینو ذری سره حاصلیږي. ولی بی بی یو داسې منفرد ذات ده چې کائناتو کې مثال نشته. ای بی بی ډیرې نمې دي خو د یوه نمه چې ډیره زیاته مشهوره او معروفه نمه یې دی فاطمه سلام الله علیها. ډیرې منې شوي دي چې فاطمه ورته ویلي یایي. اسلاميانو کتابو کې لیکلي دي چې فاطمه ورته ځکه یایي پیغمبر دی یایي چې دا بی بی په خپله ویدي کوم پیروکار دي هغه یې جهنم اور نه آزاد دي ځکه ورته فاطمه یایي. خو فاطمه معنا ده جدا منفرد یو داسې ذات چې هغه مثال نه وي. دا ټولو نه جدا دی دا ټولو نه بیله دی. خو ذات یې دوره د مقام و د عظمت څښتن دی چې کائناتو کې صرف دوی ښځې معصومې دي. آدم نه واخه تا ختمه پورې انبیا خو ټول معصوم دي. دا یو عقیده دی چې هغه محفوظ عن الخطا دي معصوم دي. خو ښځو کې صرف دوی ښځې معصومې دي. یوه د حضرت عیسی علیه افضل الصلاة والسلام مور ده بی بی مریم سلام الله علیها. تو قرآن دی ای چې دا صدیقه ده دا مجسمه صدقات ده. ای بی بی ادا نما ده بی بی نما صدیقه ده مجسمه صدقات ده. خو بی بی مریم معصومه ده. کائناتو کې یو د حسنین مور زهرا معصومه ده. دا د اسماء درجه باندې د وی فیضی دي. خو د حضرت بی بی مریم واده نه وشوه. تاسو ته دا علم ده چې حضرت عیسی علیه السلام مور ده بغیر پلاره پیدا شو. څلورم اسمان کې ده انتظار دکا د مریم زوای انتظار کې ده چاته د زهرا زوی ته زهرا زوی روشي د زهرا زوی مخ کې ودرېږي د بی بی مریم زوی اوسې ورسته ودرېږي. خو د بی بی مریم واده نه وشو. یا هغه سبب وجه دا وه چې هغې زمانې کې داسې معصوم چوک نه و چې هغه بی بی مریم سره همسر و برابر و. هېڅ ځکه بی بی مریم واده نه وشو. و دا حدیث د ټولو مسلمانو کتابونو نه ډاک دي. یوه کتاب کې نه متعددو کتابو کې د اهل سنت کتاب دی کنز العمال مولا متکهین دي. هغه د الفاظ دي چې ارشاد پیغمبر دی. پیغمبر دی چې لولا علی کان
لفاطمة سلام الله علیها کپ من آدم الى یوم القیامه. ای ځکه چیرې علي نه وی چې دغې بیبي به آدم نه وخه من آدمه کسی انبیا معصوم دي آدم نه واخله تا ختمه پورې. یی ځکه علي نه وی ای دغې بیبي بیا نکاح چا سره نه و شوی چې ای بیبي هم مثل و ای بیبي همسر و ای بیبي سره چوک برابر نه و. ای ځکه علي سره واده وشو. و کائناتو کې صرف یوه خونه دی چې آدم نه واخله تا ختمه پورې. انبیا معصوم دي محفوظ عن الخطا دي خو دا شرف صرف علی ته حاصل ده. دا فضیلت دا صفات ایمو پیغمبر ته نه ده حاصل. دا صفات رسول الله کی نشته ده سوای علی نه. کائناتو کې صرف ذات مولا امیر المؤمنین ده چې علی معصوم ده بی بی معصومه ده. داسې بل نبی نشته چې هغه ښځه معصومه وي، نه هیڅوک نشته. هغه صرف مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ده. ته بی بی اسما درجه باندې علی اسما درجه باندې دا اردوا معصوم دي. اردوا د آیه تطهیر مصداق دي. تو خدایي چې د ما پاک ګرځولي داسې پاک مو ګرځولي لکه څنګه د طهارت او د پاکوالي حق دی. نه دا کوم حدیث یې تاسو په خدمت کې ما ولوستو تاسو ډېر بار بار علماو نه اورېدلی دی. دا کوم الفاظ یې تاسو په خدمت کې څه مو ویله دا الفاظ د اهل سنت والجماعت قرآن مجید نه ورسته کوم شپې کتابونه دي صحاح سته کې دا موجودي. دا اول فکره خو صحیح بخاری کیا موجوده ده، صحیح مسلم کیا موجوده ده، جامع ترمیزی کیا موجوده ده. کسی صحیح بخاری کی الفاظ دادی الفاطمه سلام الله علیها بضعة منی. بضعه دی ما حصہ ده. دا نه چې موی جگر ټوکړه ده، نه جگر ټوکړې والا ترجمه غلطه ده. حصہ بضعه پیغمبری چې دا د ما د بدن ټوکړه ده. فمن اغضبها کدا بی بی چا غضبناکه که پیغمبری چې اغضبنی اغضبها اغض غضبناک کړم. کسی دا حدیث دا پیغمبر گفت ده و دا حدیث پیغمبر کوم ځای کې ویلی ده. ای دا حدیث صدور مصطفی نه کوم ځای کې شوی ده. دا حدیث پیغمبر خپل خونی کې نه دی ویلی چې بیبي ورته مخامخ ناسته وه، نه. دا پیغمبر مسجد نبوي کې منبر نه ویلی دی، اصحابو ته یې ویلی دی. و دې باندې ټولو مسلمانو اتفاق دی، هیڅ اختلاف نشته چې پیغمبر مسجد نبوي نه منبر نه صرف د اسلام خبره و د دین خبره کړې ده، یوه ذاتي خبره مصطفی نه دی کړې. بیبي ورته مخامخ نه دی، مقام صدور وکسه چې بیبي ورته مخامخ ناسته وي، نه بیبي نشته. مسجد خلکو نه ډک دی، اصحابو نه ډک دی. پیغمبر دا حدیث مسلمانو ته یی آ مسلمانو الفاطمه بضعة منی، دا د ما ټوکړه دی. رسول الله ته یې څه شي ټوکړه دی؟ پیغمبری چې دا د رسالت ټوکړه دی، دا د نبوت ټوکړه دی. بیبي کې هغه کوم حیثیتونه دي چې د رسالت ټوکړه وګرځېدله، د رسالت جوز وګرځېدلو.
څه منبر نه پیغمبر دغه حدیث ویلا کسی دنیوي خبرو کولا مسجد کې مکروه ده توجه وکړئ د پکې مسله ده شریعت کې پکې کې دا مسله ده ټولو په کهو لیکلي ده احادیثو کې شته څه مسجد کې که دنیوي خبرې کوي چې دي مکروه دي ای دنیوي خبرو کولا کراهت لري خو لیکن پیغمبر مسجد نبوي کې اغ ځای کې ناز ده چې اغ ځای نه ټول کائنات ته پیغمبر دین خي ای مذهب خبره کوي اغ منبر نه ویلا چې دا بیبي د ما د بدن ټوکړه ده دا د رسالت ټوکړه ده دا د نبوت جز ده دا بیبي رسالت او نبوت نه جدا نه ده پیغمبر دا حدیث ویلا اغه کوم سبب ده کسی رسالت څه معنا ده رسول څه معنا ده رسالت ارسال نه ده رسول ارسال نه ده رسول اغزا ده ای څه هغه ای خدایی پیغام ورسوي رسول رسالت د خدای پیغام رسون کی دا رسول یای دا بیبي رسالت وکړه څنګه ده هغه چیرې څه لکه څنګه رسالت خلکو ته دین مخیلو هغه کوم یو دین احکام دي دغه رسالت حکمونه احکام پرمینه بیبي ورسوله کوم حکمونه دي ته پیغمبري د رسالت وکړه ده رسالت ولا کوم کار بیبي کړه ده ایمو پکا دیات نوخه طهارت پوری سے ابتدائی طهارت نکیگی انتہائی دیات نکیگی دا څوره مسائل دی څوره احکام شریعت کی دی چاہے اغای طهارت احکام دی چاہے اغای وضو احکام دی دا د پکا یو مستقل باب ده چاہے اغا د تیمم احکام دی چاہے اغا د معاملات و عبادات د حج او د روژې څوره احکام دي د نکاح احکام دي د طلاق احکام دي څوره پکا ده دا ټوله پکا درو حصو باندې تقسیم ده درې قسم ته احکام ورکیږي درې قسم ته مسلې ورکیږي یو هغه مسلې دي چې هغه صرف سړی او سره تعلق لري ښځو هغو سره تعلق نشته ده یو هغه مسلې دي چې هغه صرف ښځو دي سړی او سره تعلق نشته یو هغه مسلې دي چې سړی ویا دي ښځو یا دي هغه مشترک دي مثلا المنځ ده روژه ده ښځه نیا واجبه ده سړی نیا واجبه ده دا مشترک دي یا ښځو کومه خصوصي مسائل دي هغه تعلق ښځو سره سړی او سره نشته ټوله پکا څوره پکا ده چاہے اغای پردے مسئلے دی پردو مسئلوں کیا درے قسم تا احکام دی یو ښځو ځان ته بیله دي چې هغوی کومه پرده ده هغه سړی نه ده ای سړی کومه پرده ده یا مشترک احکام دی بیلا حکم ده اندسه حج کې ای سړی او خپل مسئلې اشته چې صرف سړی او سره تعلق ده هغه مسائل یاشته چې صرف ښځو سره تعلق ده او هغه مسئلې یاشته چې هغه مشترک دي ایو باب کې د فقه دا درې قسم ته مسائل بیان کیږي خو پیغمبر څه ویلا چې دا بیبي د رسالت ټوکړه ده د رسالت جز ده دي کې شک نشته چې ټول دین مذهب ټول احکام چاہے هغه سړی ودي یا ښځو دي یا مشترک دي دا ټول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بلا ورسول خو هغه مسائل ته هغه ښځو مسلې دي خصوصي مسلې دي چې ښځو ډایرکټ پیغمبر نه پوښتنه نشوه کوای یا رسول الله مو ښځې چا نه پوښتنه وکړي پیغمبر ورته وایي چې ما لور زهرا ورته حجت دی پیغمبر یې ته حجت دی
ځکه هغه مسایل ښځو والا څنګه صرف ښځو مسلې دي، هغه مسلې څنګه سړی وایي ښځو مشترکې دي، هغه ټولې مسلې ښځو ته چا وښیلې؟ هغه د حسنین مور جناب زهرا سلام الله علیها وښیلې. ځکه پیغمبر ویله لکه څنګه رسالات احکام ما ورسول، همداسې دغه دین چې کوم دی د احکام چې کوم دي ما قدرمنې لور زهرا ورسوله، د ما بدل کړه. که دا چا غضبناکه که زی غضبناکم. صحیح مسلم کی بیا دا الفاظ دی، امام مسلم لیکی الفاطمه بضعة منی، اکی بیا الفاظ دا دی تا پیغمبر ویله تا یوزینی فمن آذاها، که دا بی بی چا ازیاد که زی ازیاد کن. پس بی بی تا چا ازیاد که اگر رسول الله ازیاد کرده. قرآن کی اگر حکم بیان شوه ده، قرآن واضح ویلی دی. سوره احزاب غالباً 57 نمبر آیات کی ارشاد پروردگار عالم شوه ده، 33 نمبر سوره ده. ان الذین التا یوزون تک استعمال شوه ده. پیغمبر ای تو یوزینی زی ازیاد کن، چه دا بی بی ازیاد کرده. و قرآن کیا اند ازیاد تک استعمال شده. ان الذین یؤذون الله و رسوله، خدای دیشه دی که شک و نکوی آغا خالق تو چا خدای و رسول ازیاد کو و رسوله پیغمبری ازیاد کو. خدایی سوره احزاب در آیات کی لعنهم الله بی دنیا والآخره، خدای دیشه تو چا خدای و رسول ازیاد کو آغا باندی خدای دی چه ایما لعنت وی دنیا کیا اخیرات کیا و ادى لهم عذاب مهینا، آغا دا پارا دیر رسوا کن و دیر بشارم عذاب مقرار کرده. و پیغمبر دا حدیث تروشا دا حدیث یوسا قرآن باندی که دا قرآن سے تطبیق وکا ویلی رجال که طولو که سروار چکم ده اگر قرآن ده روی دوره حیثیت نلری، دا احادیث و جان پرتال چکم معیار و میزان ده چه اغنا پورتا میزان بل نشتا روی معتبر وی نوی اگر بیل باز ده حکم یو حدیث و قرآن سا ملاو ده اگر مغور مضبوطه. شاهی روی نمالوم وی توجه وکوی، شاهی روی ضعیف وی قرآن سره ملاوی اغا حدیث مغور مضبوط ده، شاهی اغا خلیفه وقت ویری نوی که اغا حدیث قرآن سره ملاو کو چه قرآن سره برابر نوی اغا حدیث بیا رات ده. ولی بی بی کل اخپل حق وختلو چه موتا پیداک روکا یو کاس مساعد رسول الله منبر باندې نوست و انده حدیثی ویلا چه ما پیغمبر نوری دلی دی چه مو چه پریگدو اغا صدقه ده. بس روڑا داغا حدیث روڑا قرآن باندی که دوا قرآن دی ای چه داود پیغمبر نا ورسات سلیمان تا ملاوش بلو آر ایو نبی ورسات بل نبی تا منتقل شوه ده. بس پکار داده دا حدیث بیا جوٹا ده ایچه حیثیت نلری اجزکه نلری سو قرآن متا میزان و معیار خیله ده چه ایو نبی میراث بل تا ملاوش شوه ده اغا صدقه نده. پکار داده چه در رسول الله میراث یا زهرا تا ملاوشی دا قرآن میزان ده. دا حدیث جان پرتال میزان چکم ده اگه قرآن ده. و مولا ده ای امام معصوم ده ای چکا تاسی غاروی چه حدیث گو پیجندوی دا حدیث درویغ ده کار اختیار ده. شپیگا مولا ده چه چنگی بی مولا ماوی دا حدیث پاتا بچنگی لگاوی وشستر کی پتی کوی منا نا امام دیگه حدیث چه تاسی تا میلاوشی مو کلام ده تا میلاوشی اگه قرآن باندی پیش کوی که قرآن سا مطبقات خوری وای خوی که قرآن سا مطبقات نخوری دو موسی بیا چاد درویخ ترلیده پس ریبوه علا جدار دست حدیثونا پا پی دیوالو بولوی. صلوات به محمد علی محمد. دا حدیث مصطفی دا دا رسالات ٹکڑا دے دا رسالات جوستے
د نبوات جز ده. ونمای ازکا فاطمه ده څه خپل دوستان به جهنم ور نه ساتي. ټول مسلمان دا حدیث لیکلی فاطمه محبیها ټول خپل محبین به د دوزخ او د جهنم ور نه ازدوي. ځکه ورته فاطمه یایي. یوه معنی فاطمه دا شوي دی څه خلق ایدي حقیقي معرفت نه عاجز دي. ځکه ورته فاطمه یایي. ای بی بی معرفت چوک نشي حاصلوی. ځکه یې نامه فاطمه دی. دا د ولایت و د نبوت بنیاد دی. دا شجره طیبه دی. د دور عظیمه بیبی دی چې قرآن کې کوم آیات نور دی. سوره نور کې هغه آیات کې خدای د بیبی نور الله ګرځولی دی. خدای د ایمان نور دی. ټولو مسلمانو لیکلی دی. آیا نور ای چا شان کې دی؟ د بیبی شان کې دی. هغه مشکات چوک دی چې هغه نه هغه نور پیلاو کیږي. هغه نور علی نور سلسله شروع کیږي. هغه حسنین مور زهرا سلام الله علیها. دا د بیبی ذات دی چې خدای د قرآن کې څه د بیبی مثال مشکات دی. لکه تکای کسی چې کوم چراغ وکیښوي. چراغ چې کوم ځای کې کېدوای شي هغه نورونه هغه عصمتونه هغه 11 امامان نور علی نور چې کوم دی هغه بنیاد هغه جناب زهرا سلام الله علیها دی. د بیبي ذات ډېر بلند دی. دوره بلند دی چې روایات کې دا راغلي دي چې کله قیامت ویده شي ډېره سنګینه ورځ ده. کوم خلک چې قرآن پوړوي ای قرآن ترجمه کسي د یمو خبرو وزن مغوی ته معلومیږي چې چا تعلق قرآن سره چا قرآن پړو کړی وي چې هغې ورځې ذکر قرآن څه خیل ته کړی دی. ته کاسې قرآن وکسوي یا هغه کسان چې هغوی مطالعه قرآن کړي دی هغه سنګینه ورځ ده چې خدای دې چې ډېره سخته ورځ ده چې هغې ورځې کومه لوږه دی کومه تنده دی. ټول انبیا به ولاړ وي. دا روایت جملې دي. هر نبی به خپل امت سره ولاړ وي. هر امت به وایي خپل نبی ته به وایي چې موږ شفاعت وکړه. سخته ګرمۍ دی سخته تنده دی. کسی دا خبر ذهن کې وساتوي. شته مختلف روایتو کې شته د انبیا بیا شفاعت کوي شهدا بیا کوي. خو دغه روایت جملې دا دي یی چې شفاعت کبرا څه حاصل دی هغه صرف رسول الله ته حاصل دی. دی باندې مسلمانو اتفاق دی چې شفاعت که کوي انبیاو کې صرف ذات مصطفی بی کوي. شفاعت کبرا مالک صرف ذات مصطفی دی. پیغمبر بی کوي. ایسا آر یو نبی بخپل امت وی چې آرچوی لور شو اخیری زمانه پیغمبر ته وی چې هغه مو شفاعت وکړي. وی دا جملې شته دي تاریخ کې روایاتو کې چې قیامت وي چې هر نبی ښه کوي چې نفسي نفسي. داسې علماو نه بول به اورېدلي دي ځکه نفسي نفسي خپل ځان ښه به ورسره وي. صرف زموږ پیغمبر یې څخه وي چې امتي امتي امتي. دا ټول انبیا چې کله راشي دا ټول امتونه راشي پیغمبر ته چې زموږ شفاعت وکړه. یقینا پیغمبر یې شفاعت کوي. کله ټول ته ودرېږي انبیا ټول امتو انبیاو ته ودرېږي امتونه ته ودرېږي. څه سخته ګرمي دی تنده دی لوږه دی. شفاعت وکړه. مقاما محمود قرآن کې راغلی دی. مقام محمود مقام شفاعت. دا یو بېله موضوع دی ځان ته. شفاعت ځان ته یو بېله موضوع دی چې شفاعت څوک به کوي څنګه به کېږي څوک به کوي. خو پیغمبر په باندې کې ټولو مسلمانو عقیده دی څه شفاعت کبرا چیختن دی رسول الله. یه دا کله ټول انبیاو ته راشي یا رسول الله مو شفاعت وکړه. یې څه پیغمبر به غږ وکړي این بنت فاطمه ایمو لور فاطمه چېرته دی. ایمو قدرمنه لور زهرا چېرته دی. دا یې بیبي معرفت لږ وکړه
بیبي مقام دغه جملې نه معلوم کا یې چې د ټولو امتو د ټولو انبیاو مؤمنینو شفاعت به د حسنینو مور زهرا کوي، د حسین قدرمنه مور به کوي. خو روایت کې به دا جملې یادي چې کله بیبي شفاعت ته رسي یې څه خپل بابا سره به ودرېږي، لورې چی در راوړي دي؟ یې ته بیبي به د عباس 2 لاسونه راوباسي چې ما شفاعت دپاره انده کوي دي. یې د حسین چوک چوک خط به بیبي سره ورسره وي. بابا یې ما شفاعت دپاره د حسین دغه خط کاپي دی، بیبي به شفاعت کوي. بیبي شافعه دی، د بیبي شفاعت قابل قبول دی، د بیبي مقام دی، دا د بیبي فضیلت دی. چې کله نکاح وشو تفصیلات شته دي تاریخو کې، د بیبي څه کله مهر واخیستلو، مهر په باره کې مختلف قسم ته اقوال دي چې هغه دپاره یو تقریر پکار دی چې یو ظاهري مهر و یو باطني مهر و. خو یې بیبي مهر دپاره مولا زغره خرڅه کړله چې پیغمبر ورته ویل چې یا علي تو ته یې زغرې ضرورت نشته، 500 درهمو کې خرڅه که، یا 500 یا 480 د 2 روایت دي. خو بیبي ته کوم جهیز واخیستلی شو، کوم سامان واخیستلی شو، ټول سامان قیمت 63 درهم و. 63 درهم هغه مکمل جهیز بیبي ته واخیستلی شو، ډېر کم جهیز و، ډېر کم شیونه وه. پیغمبر کله خونې ته راغلو، قدرمنې لورې ته راځي که راځي نه یې؟ یا ته سید رسول یې، بابا څه ته راځي؟ نه زه راځي یم. ای تا غوندې مو بابا وي، ته سید الرسول وي، خدیجة الکبرا سلام الله علیها پشان کې مو مور وي، څه ملیکة العرب وي، د عربو ښځې به څه یي؟ دغه مهر. بیا دغو خبرو کې جبرائیل راځي، روایت جملې دي. پیغمبر ته یې چې الله ده درود و سلام نه وروسته یې څه بیبي ته وایه چې څه غواړي خدای نه وغواړي څه خدای مهر کې ورکړي. دا جمله ډېره ښه ورسره واورئ، ډېر مستند او معتبر روایت دی. یې څه بیبي ورته یې چې بابا زه دنیا شی مهر کې نه خلم. لورې بیا چی خلې؟ بیا زه مهر کې صرف و صرف خپلو مؤمنانو ګناهګارو شفاعت غواړم. جبرائیل څه کله راځي دوباره یې څه یو ورک ورسره دی، یوه پخه ورسره دی چې هغه نه د نور بلان کېږي، هغه باندې څه لیکل شوي دي، څه سطرونه په لیکلي شوي دي چې تا ته ما د شفاعت کبرا د شفاعت کولې حق عطا کړلو. خو چې کله بیبي مولا امیر المؤمنین ته وصیتونه کول، ایمو دغه وصیت منبرو نه ډېر کم بیانیږي و اکثر بیانیږي یا نه. ای بیبي یو وصیت اندیا و ورته کا د یا ابوالحسن ایمو مهر کې کومه پرچه څه راغلي دی چې مؤمنانو د شفاعت حق خدای مو ته راکړی دی. ای بیبي جمله دی یا علي هغه قبر کې موسی ایمو سینې باندې کېده وه چې قیامت ورځ یې خپل ګناهګار شي او شفاعت وکړو. بیبي ذات ډېر بلند دی، خو بیبي زندګۍ 18 کاله 4 میاشتې بیبي زندګۍ کړې ده، ډېره کمه زندګي ده و ډېره مظلومه ده زهرا. ځکه ایوي مرسي کې بیبي خپله ویله چې صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا کوم مصیبتونه مانې راغه
که دا روڼو وریځو باندې راغلي وې د وریځې به تیارې ګرځېدلې وې. بیبي دا څنګه مصیبت و چې تا باندې راغللو. پیغمبر څلورمه وریځ وه، پیغمبر شهادت څلورمه وریځ وه چې مسلمان راغله، د بیبي کور نه چارې ګډ ودرېدله. هغه اووه اته نه کسان تاریخ کې نامې شته دي چې چوک وه، ځان څه یې ګلان یې راوړي وه، غږونه یې وکړه، د علي کور ته راغله چې مولا راوځئ مو بیعت وکړه. تاسې ته پاته دی چې کله چوکه لوړ شي، کله دروازې ته ودرېږي، چې ننه خونې کې سړی وي نارینه راوځي، ښځې دروازې ته نه رسي. د بیبي ویلې دروازې ته راغلله. یې چې بیبي ځکه دروازې ته راغله چې کوم خلک راغلي وه، هغوی کوم اوازونه وه، کومې خبرې وې، هغه ډېرې عجیبه غوندې وې. یې چې د ولایت دفاع دپاره بیبي اول دفاع ولایت نه څه وکړه، هغه د حسنین مور زهرا وکړله. ای ولایت دفاع دپاره بیبي مخکې شوله. بیبي راغله دروازې ته، بیبي د ورته یې چې د هغه کور دی چې دلته جبرائیل راتلی، نو جبرائیل دلته اجازات غواړي. پیغمبر به دې ته سلام کړی و. دا کور کې د رسول الله لور زهرا ورکې دی. وی لکه زهرا ورکې وي یا څه علي مو بیعت نه وي کړی، مو دغه ظلم کوو. ویلې حسنین ورکې دي، وی دغه ظلم کوو. اوس هغه تاریخ تاسې اورېدای نه شوئ، زه یې بیان نه شم کوی، ما کې طاقت نه چې زه یې بیان کوم. خو دومره به وایم دوستانو چې یو ورته هغه ګلان د بیبي دروازې باندې راغلل. چې کله ګلان بلند شوله، ای ګلانو منځه و دروازې منځه د حسنینو مور راغلله، حجاب کبریا بیبي راغلله، نور الله بیبي راغلله. هغه بیبي چې پیغمبر به ورته پڅېدلو، د رسالت جز دی، هغه بیبي راغلله. دوستانو تاسې نه معافي غواړم، خو چې کله اول تکلیف بیبي ته ورسېدو، نو بیبي اول غږ چا ته وکړو. کسې مو تاسې ته کله ډېر تکلیف یې غږ چا ته کوو، د کائناتو مولا ته یې کوو، امیر المؤمنین ته یې کوو. علي غوندې هستی نن کور کې موجوده دی، زهرا علي ته غږ نه وکړلو، حسن ته یې غږ نه وکړلو، حسین ته یې غږ نه وکړلو، دوستانو چا ته یې غږ وکړلو. چې کله بیبي اول مظلومه شوله، یو ورته اول غږ یې وکړو، یا مهدي یا مهدي یا مهدي، و آخري المسیح مهدي راشه لکه د انیا زهرا وکړه. زهرا ډېره مظلومه شوله، اول غږ یې دوستانو د زمانې چیختن نه وکړلو، دویم غږ یې چا ته وکړو. زه ډېر ادب سره یم دوستانو. بیبي دومره مظلومه شوله چې بیبي ځمکې ته راغلله. خو چې کله ځمکې ته راغله، یی چې یو ورته بیبي یی چې پیزا ته اشاره وکړه چې پیزا لږ د دا غوږ ایمو خولې ته نږدې کړه. پیزا یی چې ټیټې کوم د ټیټه شولم، خپل غوږ مې بیبي خولې ته نږدې کړلو. بیبي ډېره مظلومه شوې ده، خو بیبي ما ته یوه جمله وکړه، تکو د پیزا علي خبر نه کړي چې زهرا مظلومه شوې ده. که علي خبر شي نو علي ته په ډېر تکلیف ورسېږي. و دوستانو یی چې دغه وخت کې مولا امیر المؤمنین خونې کې و، خو یی چې کمرې کې ننه و. یی چې کله مولا بس اخري جمله مې ده، یی چې کله مولا کمرې نه بهر ووتلو، سترګې یې وغړولې. یی چې سترګې د غړوي چې د پیزا بیبي لاسو کې یو وړوکی تیپل ولیدلو. یی چې کله یوه وړه غوندې جنازه یې ولیدله، د کائناتو مولا دی، پیشوای دین و دنیا دی، دوستانو باب مدینه دی، مولا ته پاته دی، خو مولا ته د متام جوړوي. یو ورته غږ یې وکړو، پیزا دا راته وایه چې دا لاسو کې د چی پټ کړي دي، وتکه د کائناتو مولا وشه تا ته پاته دی، خو مولا چې ما نه خبرې ما نه پوښتنه کوي، مولا دا دواړه محسن جنازه دی.
و مولا څه کوم امانات و هغه امانات ضایع شوی دی. الله اکبر دوستانو. هغه د محسن مقتل چېرته دی؟ هغه وړوکی محسن چېرته دفن شوی دی؟ قبر یې چېرته دی؟ مولا امیر المؤمنین ورته یایي وپېزه وشه داسې وکړه زه د کور نه بهر نه شوم تلای عیدي مدفن نن د خپل کور کې وکړه. وړوکی محسن دفن کا کور کې. و دوستانو هرڅوی لږه سلام د کربلا حسین ته وکړو. څه کله کربلا میدان کې وړوکی اصغاره اخري وخت کې خیمو ته راوړلو. د کائناتو مولایه څه وکړله؟ مولایه برداشت نه کو محسن یې زر دفن کړلو. خو دوستانو کربلا کې حسین هیڅوک تدفین نه دي کړي، هیڅوک یې دفن نه دي کړي. صرف په صرف وړوکی شهزاده یې دفن کړلو، وړوکی اصغر یې ویلې دفن کړلو. دوستانو روایاتو کې لیکلي دي څه کله شاهنشاه د کربلا خیمو ته راغللو یې څه یو ورته حسین خیمو نه څټه راغللو د خپل بابا ذوالفقار سه یو وړوکی قبر جوړ کړلو. یې څه وړوکی شهزاده یو کې کېنولو. یې څه حسین څه وکړل دوستانو؟ یې څه کربلا ریګ یې څه لاسو کې وچات کی لګي، یې څه لاسو کې کربلا ریګ سړکي بیا د وړه اصغر بدن باندې وچوي. یې څه ورو ورو ریګ د چوي. یې څه صابر حسین څه کله د وړه شهزاده علي اصغر خاک ته ورسېدلو یې څه حسین اتوې سترګې پټې کړلې. و دوستانو محسن باندې خو خپل کور کې دوستانو قبر جوړ شولو. وشه موابي د نغلم بس اخري جمله مده یې څه کله لسم مزدګار شولو کله مولا شهادت وشو مرغلل یې وشمرلې شولې څه یوه مرغلله کامه ده یې څه هغه وړه مرغلله بچي ته وي دوستانو. وشه خبر یو 40 کسان راغلل د کربلا ریګو کې ایسا کربلا ریگو که دو وڑو که شهزاده لٹوی دوستانو. یہی سا آمد ساما یہی سا وہ میرا بابی بستر کی گڑا والی سیما وڑا چنسائی ریگو نبہار او بسلا پر یاد وکوی وہ مظلوم حسینہ. جنون حسین متبیانو ظهور وقتو میرستر کا سنگی دلا ظهور وقتو میرستر کا سنگی دلا ایوا وڑا جنزای خور تسپرلا وڑزوی وڑی سلی باندی مخ گیگ دیئے ورزوی وڑی سلی باندی مخ گیگ دی اصغر غوڑی باندی خید منگولا و خدایا لکا ورور چوکران کی گدی خدایا لکا ورور چوکران کی گدی خدایا جنازائی کابر کی دسی کی گدا والا وڑخ بو باندی څنګه خاوري واچم و خدایا زویا مرګ نر تګرانه خخاولا متم